دې ورځې ته چې اوس دا انسان ته واخله دا دواړه سورلۍ دي روانې دي او ما او تا کوم ځای ته رسوي آخرت ته رسوي سفر یې زما او ستا روان کړی دی آخرت ته ورځ په ورځ باندې ما او تعالی هغې طرف ته یې روان کړي یو چې کوم زما او ستا آخري ځای دی ما او تا چې شپه تېره شي ورځ تېره شي ډېر خلک وایي شکر دا دی چې یو شپه په خیر تېره شوله تا دا سوچ کړی دی چې ستا دا شپه چې تېره شوله کیدی شي عبدالله ابن عمر به خپل شاګرد ته ویلې زما شاګرده یو خبره راته کوم اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء زما شاګرده بیګا د باندې راغې دا سوچ مه کوه چې ما باندې به سبا راځي او دا چې کله دی سبا کو دا سوچ مه کوه چې ګنې په تا باندې به بېګا راځي دا پته نه لګي د دې دواړو په منځ کې ډېر مصیبتونه په خلکو رال بېګا کړی دی ښه په مزه باندې ښه په تمه او خوشحالۍ باندې بېګا کړی دی سوچ یې دا دی وایي سبا به دا کو دا به کو ناڅاپه خط الموت هغه د مرګ چې کوم مصیبت یې هغه پرې راوړاندې شي د ده چې سبا څه امیدونه یې هغه ټولو سره د خاورو یو ځای کې بس خپل شاګرد ته به ویلې شاګرده دا د امیدونو کړۍ دې ختمه کړه شاګرده چې کله روغ قرطهیي که نه وخذ من صحتک لسقمک داسې وخت د باندې را روان دی چې نن خو روغې په سر دې در او ته به د باندې نه سبا کیدی شي بیماري او په سر دې درد وي او بیا ویلي زما شاګرده وخذ من صحتک لموتک د دې خپل صحت د څه حصه دی د خپل مرګ دپاره تیاری وکړه په دې کې عرض مې دا خبره کوله ورونو یو لوی مسله زما او ستا دا امیدونه ولې اوږده شوي دي زما او ستا د دنیا سره مینه ډېره زیاته شوې ده دا د دنیا مینه او محبت ما او تا دا سوچ دی چې ګنې دا دنیا ګنې نه ختمیږي دا به ګنې همداسې وي ما او تا به ګنې په دې دنیا کې همدقسې پاتې وو او حال دا دی حدیث کې راځي محمد رسول الله به ویلې چې لبید یو شاعر تیر شوی دی ډېر ښایسته شاعر دی رسول الله به صفت کو ویل اصدق کلمة قالها لبید ډېره ښایسته خبره ډېره خوږه خبره چې لبید کړې ده که نه هغه دا خبره ده چې الا کل شیء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل ای انسانا هر شی سوا د الله نه به ختمیږي ستا هر یو نعمت داسې وخت را روان دی چې دا هر یو نعمت به د ګورې دا دنه روان دی ستا يعيشك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل اے انسانا ستا په دې دنیا کې چې څه ژوند دی دا ټول د دوکې ژوند دی دا ستا دا ژوند یو ځل په تا باندې وبال او حسرت به جوړېږي ته به بیا ډېر افسوسونه وکړې بیا به وایې هی ارمان دی چې ما ولې د آخرت دپاره څه سوچ نه کوه خو بیا ګورې په هغه وخت کې څه فایده نه ورکوي صورت حجر کې الله فرمایي دیر کرتے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ارمان بکی دا کافران ارمان دی چې موږ د اسلام کارونه کړي موږ مسلمانان الله وایي زرهم پرېږدوه دې باطل پرستو یأکلوا ویتمتعوا ویلهیهم الامل فسوف یعلمون ترې امیدونو غافله کړی د امید خبرو راخیستی چې زه به داسې کار کوم زه به داسې کار کوم تا ته به زر دی چې پته ولګېږي چې وروسته د پسې بل یو وخت راغی چې کله دې ساه رابنده شوله او د هر طرف نه اواز وشو چې د انسان د ساه د ختلو ټیم دی په دغه وخت کې به تا ته بیا پته ولګي چې د اوږدو امیدونو کې زما څومره نقصان و سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله یو صحابي دی رضی الله تعالی عنہ هغه وایي درې خبرو اعجبتني درې خبرې ما ډېر په تعجب کې ارچي حتی ازهکتني دې درې خبرو زه سم وخندولم یو معمل الدنیا والموت یطلبه دا د دنیا چې څوک امیدونه ساتي څوک دی داسې کس ځان تم سوچ وکړه ما تم سوچ وکړه بل تم سوچ وکړه
داسې کوم یو سړی دی چې هغه به د دنیا امید نه ساتي وایي دا د دنیا امید کوونکی زه درته خاندمه زه درته تعجب کوم دا خبره ما په تعجب کې هرچی ما وخندئ کله ځکه مې وخندئ چې زه درته سوچ کوم چې دی د دنیا امید ساتي والموت یطلبه او مرګ دی طلب کوي رالاندې کوي چې نشي رانه تښتېدلی وه دا سړی زه درته حیران یم ته څنګه د دنیا امید ساتې مرګ په تا پسې الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل ستا دا مرګ په تا باندې ناڅاپه حمله کوي چې ته په هر ځای کې په تا باندې به حمله کوي که تښتې قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم که داسې تښتې مخې له به دې راځي که لوی بنګلې ته وخیږي اینما تکونو یدرککم الموت که بنګلې ته وخیږي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که غټې بنګلې ته وخیږي بیا هم دې مرګ نه پرېږدي داسې سړي ته ډېر حیران یم چې ته د دنیا امید څنګه ساتې تا مرګ نه پرېږدي په یو صورت کې دې نه پرېږدي که یو سړی سوچ وکړي که داسې یو لار ځان له وګوري چې اسمان ته مخیږي اسمان ته ختل سوا د معجزې نه بله طریقه باندې نه کېږي یعنی الله تعالی څوک معجزانه وخیږي لکه محمد رسول الله خیجولی صلی الله علیه وسلم یا لکه عیسی علیه السلام خیجولی خو که داسې هم شي که نه که داسې هم شي چې ته په اسمان ته وخیږي که نه بیا هم دې مرګ نه پرېږدي چې رسول الله ختلی و بیا هم پرې را ټکې راغی چې انک میت و انهم میتون اسمان ته ختلی و خدا ټکې راغی ته مرې به پیغمبره ستا دا نور خلک به مري که عیسی علیه السلام هغه اسمان ته ختلی دی خو بیا هم په حدیثو کې داسې راځي چې د مرګ نه به نه خلاصېږي بیا به مري ومن هابه اسباب المنایا ینلنه ولو راق اسباب السماء بسلمی که د اسمان دروازو ته ورسیږي بیا هم د مرګ نه نشي تښتېدلی نو ما له یو دا سړی ډېر تعجب کې هرچی دا داسې چې یو مؤمل دنیا والموت یطلبه یو مې دا خبره ډېر خندوي دویم هغه انسان وغافل لم یغفل عنه هغه انسان چې غافل دی دی خو غافل دی د ده سوچ کې دا ده چې زه څنګه غافل یم زما نه به هم دقه شان غفلت کېږي ستا نه غفلت نشته دی ستا د الله د طرف نه داسې رب د باندې رقیب دی څوکیدار دی په تا باندې ستا رب چې هغه ستا یو لحظه ستا یو سترګوال ستا یو سیکنډ ستا یو خبره د هغه نه نه غافله کېږي او درېیمه خبره وضاحک بملء فمی هغه انسان چې په ډکه خوله خاندي لا یدري چې رب العالمین ساخط علیه ام راض عنه هغه انسان چې را په ډکه خوله باندې خاندي ده ته زه حیران یم چې ته څنګه په ډکه خوله خاندي تا ته پته شته چې ستا رب په تا نه خوشحاله دی که ستا نه خفه دی چې ته په ډکه خوله خاندي په ډکه خوله خو به هغه سړی وخاندي چې هغه ته دا پته وي چې زما رب زما نه خوشحاله دی چې ستا رب ستا نه خفه وي او ته تا ته پته شته دی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مثالونه د دنیا د دې امیدونو د ختمولو لپاره یو حدیث کې داسې راځي رسول الله کاڼی ګزار کو یو ځل دویم ځل یې بل کاڼی ګزار کو صحابه ورته ویل پوه شوئ ویل نه ویل یا رسول الله پوه نه شو دا اول کاڼی چې دی دا انسان دی دا د انسان مرګ دی ویل اجل دی او دا دې پلو دویم کاڼی مې چې ګزار کو دا د انسان امید دی امید هغه پلو دی د انسان مرګ مخکې راځي دی دپاره دی امیدونه چې کور کې کله کښېنې سوچونه کې دا به جوړوم دا به کوم داسې کاروبار به شروع کوم دا به کوم تا ته پته شته چې ستا مرګ په تا باندې مخکې را روان دی دې دپاره دې څه تیاری کوې د عبدالله ابن مسعود حدیث دی رضی الله تعالی عنه رسول الله فرمایي یو ځل رسول الله دا صحابه په اول یو څلور مربع یو نقشه جوړه کړه څلور قنجه په دې منځ کې یو سیده کرښه ویستله سیده صحابه ورته ویلې
او به د دې مینځ کرښې نه ګیر چاپېره وړې وړې کرښې داسې ویستلې ده. صحابه ورته ویل پوه شوئ په دې خبره او بار یې ترېنه یو بله کرښه بار ویستله د دې څلور دایرې نه د دې مربع دایرې نه بار یو کرښه ترې بار ویستله. صحابه ورته ویلې زما صحابه پوه شوئ؟ ویل نه پوه نه شو. رسول الله ورته ویلې دا په منځ کې چې دا سیده کرښه ده دا انسان دی. دا مربع دا تینا اجل دا څلور طرفه نه تاو دی تانه. ستا او زما اجل دا زما او ستا نه د څلور طرفه تاو دی. ما او تا په یو طرف باندې د دې نه وتلی نه شو بس. او بار چې کوم دا بار دی رسول الله ویل هذا عمله امید یې د دې کرښې نه بار ته راوتی دی. دا د انسان دا امید دا تینا بار ته راوتی دی. او نبی علیہ السلام ویل په دې منځ کې دا وړې وړې کرښې دا مصیبتونه دي، غمونه دي، پریشانیانې دي، تکلیفونه دي. که یو نه خلاص شوي دا بل دې راشو کوي، که دا بل نه خلاص شوي دا بل دې راشو کوي. اخر داسې کار وشي که د دې ټولو مصیبتونو نه خلاص شي د حرم د مرګ نه بوډاوالي نه به کوم ځای ته تښتي. یو سړي بل له زیری ورکړو ویل ولې؟ ویل ملک الموت مړ دی. ویل هلکه ویل ولې مړ دی؟ ویل پلانکې سړی چې دی د 100 کالو عمر یې دی او د 300 کالو ځمکې په اجاره باندې ویل واخیسته. ویل د اوسو انسانانو داسې یو سوچ دی د عامو انسانانو. ته خپله کله سوچ وکړه ته چې دا د پخه عمارت جوړی مثلا داسې دې کله سوچ کړی دی؟ ابن کثیر به یو شعر وا ډیر ناشنا شعر به وا. شعر د ابن کثیر داسې و بلینا وما تبل الجبال والمصانع منګه زاړه شو او دا غرونه او دا بادیانې نه زړېږي. وتبقى الجبال بعدنا والمصانع داسې وخت هم را روان دی په دې غرونو باندې د ډېرو خلکو سترګې لګېدلي هغه نن پرې مخ د ځمکه باندې یو هم نشته. داسې وخت په ما ورته هم را روان دی. دا دې جومات د لاندې د دې چت د لاندې ډېرو خلکو منځونه کوي. دا مصنع پاتې ده، دا آبادي پاتې ده. نن هغه خلک په دې مخ د ځمکه باندې او ما او تا چې په دې دنیا کې څه شی راکړی شي وما المال والاهلون الا الودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع. زما استاد که زما استاد مال دی، که زما استاد عمر دی، که زما استاد بچی دی، دا ټول د الله امانت دی زما استاد سره. دا بدن رب یو ځل خامخا اخلي. لږ سوچ دې خبرې ته وکړه. یو ځل داسې خامخا وخت را روان دی ته چې د دنیا سوچ کې مثلا یو حدیث دی صحیح حدیث ترغیب و ترهیب راوړی دی. رسول الله وی دعا وکړه. دعا یې داسې وکړه یا الله چا چې په ما ایمان راوړی، چا چې په تا ایمان راوړی، زما په باره کې دا شهادت کلی چې زه د الله رسول یم. یا الله یو څو دعاګانې کوم. یو دعا مې یا الله دا ده چې داسې یو انسان چې په تا ایمان راوړی زما رسالت مني. اولنۍ دعا مې دا ده یا الله داسې انسان باندې خپلې فیصلې اسانې کا، سهل علیه قضاءک، ستا چې څه فیصله یې ربه دا پې اسانه کا. خو یو دویمه دعا دا ده، هغه دعا دا ده چې یا الله چې څوک ما مني څوک تا مني ربه واقلل ماله مال ولا کم کا. دا سړی چې الله رښتې مني او دا سړی چې رښتې رسول الله مني د داسې سړي مال یا الله کم کا. او بیا رسول الله وایي کم سړی چې ما نه مني، کم سړی چې تا نه مني ربه د ده باندې خپلې فیصلې سختې کا او د ده مال یا ربه زیات کا. دا امیدونو والا سړی دی، دا د دې سوچ والا سړی دی چې څومره ستا مال زیاتېږي ته په دې خبره سوچ وکړه چې ستا د آخرت په باب کې ایمان کم دی، ستا د رب په باره کې ایمان کم دی. که ستا مال څومره زیاتېږي دې خبرې ته به فکر کې ستا امید زیات شوی دی، ستا د آخرت د جوړولو سوچ کم شوی دی، ستا صرف د دنیا د جوړولو سوچ پیدا شوی. حدیث کې راځي محمد رسول الله یو ځل صحابه ورته ویلي مثال یې ښودو ویل هذا الانسان دا پیژنې ویل دا انسان دی او ویل او
داسې پر یې څټ یې لاس کېښودو هذا اجله دا یې ویل مرګ دی مرګ پر یې څټ باندې د پاسه دی او لاس یې رسي اوږد کړ ویل هذا عمله امید یې هغه ځای ته رسېدی هر انسان لویه مسله لویه نقصان زما استاد ټولو نه زما استاد داسې امیدونه اوږد شوي د دې د وجې نه ما ورته د دین کار نه شو کولی هلکه وایي د حلال رزق ګټل هم غواړي عیسی علیه الصلاة والسلام وایي یو تقریر کې ویلي عیسی علیه السلام د دنیا سره ډېر بې زهده و ډېره زاهد و ډېر بې رغبته و د دنیا سره یې بیخي مینه نه وه ویلې انسانانو یو سوال درته کومه سوال ویل درته دا کومه چې لا تبنو دارا من یبني بیتا ومن یبني على هذا الموجب دارا داسې انسان تاسو پیژنئ چې هغه د دې چپو د دریاب د پاسه ځان له کور جوړوي داسې سړی ویل پیژنئ دا خبره خو د چا ذهن ته نه راځي چې د چپو د دریاب د پاسه به د هغه اوږدو امیدونو والا انسان چې د هغه امیدونه ډېر حق انسان په تلک دنیا کوم دا دنیا ده چې دې دنیا کې څوک څومره غټ کور او ځان له څومره اوږد سوچ کوي که نه دا هغه انسان دی چې دا د چپو د دریاب د پاسه داسې کور جوړ کړی دا دنیا د چپې دي روانې دي ته سوچ ورته وکړه چې ستا نه مخکې دې چپو څومره لاهو کړل او ځان سره یې څومره د دې مخ د ځمکې نه پناه کړه دې چپو ډېر خلک راګیر کړی علي به ویلې رضی الله تعالی امام غزالی نقل کوي امام غزالی وایي دې مرګ دې د دنیا چپو په کم قسم اعناق الجبابره دا د دې ظالمانو دا سټونه څومره مات کړل په کم کسره ظهر الاکاسره د دې کسرا د باچاهانو د املاګانې چا ماتې کړي دي دا د قیصر د باچاهانو چې په دنیا کې غټ غټ خلک و غټ غټ امیدونه و دوی ته به چې چا مرګ خبره یادول او لږ به یې ورته ویل چې لږه ګزاره وکړه هغه ته به دا خبره پرې ډېره بده لګېدله چې ما ته دا خبرې مه کوه بلکې د مرګ باس به چې چا په مخ کې ولکاوه نو دا خبره به پرې ډېره بده لګېدله هغه خلک نن په دنیا کې هغه د کسرا باچاهان چې شو هغه د قیصر باچا هغه جابرین هغه ظالمان چې هغه په مخ د ځمکه باندې خپم نه ولګولې بلکې د پاسه به په اسونو او د پاسه به د دنیا په مزو باندې ګرځېدل حدیث کې راغلی دی قیس رضی الله تعالی عنہ وایي یو ځل یې د خباب رضی الله تعالی عنہ خواله ورلو خباب ابن الارت رضی الله دا د رسول الله یو ښایسته صحابي دی چې ورلو جړلې موږ ورته ویل ولې جاړې ویل جاړم ځکه زما ځینې ملګري د دنیا نه په داسې حال کې لاړ چې هغوی د دنیا نه هیڅ څه مزه هم نه وه حاصله کړې بلکې زما داسې ملګري د دنیا نه تللي دي چې کفن هم پوره نه و یو څادر به و که هغه څادر به له موږ په خپو راواچو سر به ښکاره کېده که سر به مو له پټ کړو خپې به ښکاره کېدلې محمد رسول الله به ویلې سر وله پټ کړئ خیر دی په خپو باندې وله سرګړی راواچوئ ویل نن زما سره جړه په دې خبره باندې ما دومره دنیا جمع کړې ده دومره دنیا چې زما دپاره سوا د خاورو د ځمکې د اخیستلو نه نور هېڅ لکه په بل ځای یا پې کور جوړ کړم یا پې ځمکه والم د دې نه علاوه بیا یې راته ویلې بل وخت کې موږ ورلو چې ما د محمد رسول الله نه دا اورېدلي صلی الله علیه وسلم انسان ته په هر یو کار باندې چې خرچه دی کوي الله وله پې اجر ورکوي سوا د دې نه چې تا ځمکه جوړه اخیستله تا کور جوړاو که دا کور دې د ضرورت موافق ولې نه هم دا یاد ساته د دې ګورې حساب به رسه کېږي د دې الله تعالی د څلورنیزم ثواب نه درکوي دا ولې د ستا د دې کور د جوړولو په باره کې محمد د دنیا امید ډیر زیاتیږي رسول الله یو صحابي ته وایي لا تتخذوا الزیا ځمکې مه جوړوئ ځمکې مه اخلئ فتحب دنیا سره مینه پیدا شي اخرت به دنه هیر شي دې د وجې نه دا سوچ کوه ته چې د دې دومره خلک په دې مخ د ځمکه اوسېږي د دې کم کورونه دي د دې کمې ځمکې دي د دې کم بابا دا بس دنیا کې یو څو ورځې که خپل کور دی نه چا نه په کرۍ باندې واله خو د اخرت دا امید دی لږه ګزاره وکړه ځینې خلک خو داسې امیدونو والا دي قسمه قسم امیدونو والا شته ځینې خلکو داسې امید دی چې ویم دا یو ژوند وی بس د هغې په باره کې خو ما مخکې چې آیات ولستو هغې په باره کې الله وایي ځینې خلک داسې وایي یودو
لو یعمر الف سنه د هغې ارمان داسې چې زما د عمر 1000 کاله یعنې بېشماره عمر د زما شي. خو دا هم یاد ساته که ستا